دوی دلته موږ دعوت راکړو او موږ سره په دې قافله کې شامل شو. پاکستان مسلم لیگ نون زه دوی ته په پاکستان مسلم لیگ نون په شاملېدو کې مبارکبادي ورکوم او دوی له انشاءالله خوشخبري ورکوم چې دوی په یو داسې جماعت کې شامل شو چې دا د پاکستان هغه جماعت ته چې د پاکستان په جوړېدو کې د قرباني ده، د پاکستان په آبادۍ کې د قرباني ده او د پاکستان لپاره هغه څه کړي دي، د هغه اعزاز حاصل دی چې هغه د پاکستان په تاریخ کې بل چاته نه دی حاصل. کومه چې په هغې باندې نن داسې خلک راپاڅېدلي دي چې هغه په هغې باندې نن سیاست کوي، لکه تحصیل شیخ قدر په اسپتال باندې سیاست کوي، دا د مسلم لیگ نون کارنامه ده. په دې پارک باندې به سیاست کوو، دا د مسلم لیگ کارنامه وه. په دې هایر سیکنډري سکول باندې به سیاست کوو، دا د مسلم لیگ کارنامه وه. دغه د کاغون کالج بېشماره داسې کارونه دي. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه پس موږ پاکستان مسلم لیگ نون ده د تحصیل شیخ قدر نه دلته موږ هغې له یو شکل ور نه کړو. که تاسو وګورئ د دې خپل یو میکانیزم وي، د هغې لاندې MNA MPA تر خپل پانډه راویږي او هغه په علاقه کې ترقیاتي کارونه کوي. د پاکستان موجود 74-75 سال او په دې تحصیل شیخ قدر کې د هرې پارټۍ MNA راغلی، د هرې پارټۍ MPA راغلی او هغه تاسو نه په مختلف نارو باندې وپلورو، هغه تاسو نه مختلف وعدې وکړلې او بیا موږ او تاسو دقې سرلاسونه مرورو او بیا موږ ګیرې کوو، بیا موږ خفګانونه کوو، خو بیا زموږ نه وخت تېري. هغې له به شکست په څه باندې ورکوو، هغې له به خپل بدن په څه باندې اخلو، د روح په طاقت باندې چې راتلونکي ټیم کې راتلونکي وخت کې تاسو بیا هغه خلک روټ ورکئ چې کوم خلک تاسو سره په سخته کې ولاړ دي، تاسو ته په مشکل کې هغې راغلي. نن که څوک وګورو زه دلته ولاړ یم، نن الیکشن هم نشته دی، په کال کې مې الیکشن نشته، خو ما تاسو له خپل ګریوان لاس کې درکړو که د دې محلې د دې خلکو کومې مسلې ما له راتلې کې انشاءالله زه ورله حل کومه. زمونږ دا کاروان چې کوم دی، زمونږ دا پارټي چې کوم ده، دا د عوامو په خدمت باندې کوم ساتي. د پاکستان مسلم لیگ نون د سیاست مقصد دی چې موږ د خپلو عوامو له سهولت ورکړو. په مختلف نارو باندې موږ له خلکو روحونه وړي دي، خو 10 کاله موږ د تبدیلۍ چې کوم سرکار دی هغې له موږ ورکړی و چې دوی به زموږ د تعلیم نظام ټیک کوي، دوی به زموږ د صحت نظام ټیک کوي، دوی به زموږ د بجلی نظام ټیک کوي، دوی به د کرپشن خلاف نارې والي، دوی به د کرپشن خلاف چغې والي چې یاره موږ به کرپشن ختموو، موږ به دا نظام ټیک کوو. خو 10 کاله د صوبې وشو، کله چې دوی ته حکومت ملاوېدو نو په دغه ټیم کې په دې زموږ په صوبه باندې قرضه چې کوم دی هغه 90 ارب وه، 90 کروڑ وه، تقریبا سمثینګ د هغې وه. نن تاسو وګورئ دا صوبه چې کوم دی په سلونو اربه دوی سره سارې کړله، نه ترقیاتي کار شته دی، نه سکول شته دی، نه کالج شته دی. زه حیران یم د دوی په سوچ باندې، حیران یم د دوی هغه نارو ته چې هغه دوی والې وي، کرپشن خلاف نارې چېرته لاړې دي. ته که راشه زموږ په دې روډ کې وګوره کوم چې په تحصیل شیخ قدر کې دا روډ شروع شو او دا روډ جوړېږي، هغې کې ته د کرپشن وګوره، پکې راغلې کانکریټ و پکې ویلې وګوره ګټه. نو دا به د تحصیل شیخ قدر عوامو سره چې کوم ظلم کوم بد د دې روډ په مخ کې وشو، ته روزانه ګورې او په دې خلاقه باندې سیلابونه راروان دي. دا اوسه پورې چې کوم دی سیوریج لاین دا مسله د تحصیل شیخ قدر حل نه کړله. تا خو تبدیلۍ په نوم معلوم راغوښتې و، زه په تا باندې تنقید برای اصلاح کوم، په کار چې تا باندې شیخ قدر عوامو 10 کاله اعتماد وکړو او تا دوی کې په هغې په بدله کې تا دوی له څه ورکړل؟ تا دوی له ایجوکیشن ورکړو، تا دوی له صحت ورکړو، تا دوی له روډونه ورکړل، تا دوی له بجلي ورکړله، تا دوی له ګیس ورکړو. نن هم زما دا غریب خلک، دا غریب عوام نن هم د بجلۍ په جاړې چې بجلي مې نشته، ګیس مې نشته. د پاکستان په تاریخ کې چې کله به د مسلم لیګ حکومت راغی په مرکز کې نو په صوبه کې به ورسره MP وه، په صوبه کې به ورسره JY وه، په صوبه کې به ورسره مخلوط حکومت و. واحد دا یو حکومت و چې د په مرکز کې حکومت راغلی، په صوبه کې حکومت راغلی، په ټول پاکستان کې حکومت راغلی. او نعره به دا واله چې یاره موږ به د دې ملک نه کرپشن ختموو، موږ به په دې ملک ارزاني راولو، موږ به دا بجلي ټیک کوو. او دوی به نور حکومتونو پسې خبرې کولې چې موږ له اوړه ګران راکړي، موږ له چیني ګران راکړي، موږ له د مرکز نه موږ ته د وفاق نه خپل حق نه ملاوېږي د صوبې دپاره. د الله پاک نو د له مرکز هم ورکړو، د له صوبه هم ورکړله. هغه د پښتنو حق چېرته لاړلی؟ په صوبه کې دې پښتانه ناست دي، په مرکز کې دې پښتانه ناست دي، خو ما ته خپل حق ملاو نه شو، ما ته خپل حق نه ملاوېږي. 75 سال وشو چې د تحصیل شیخ قدر دا حقونه خلک وړي، سیلابونه را باندې راځي، سکولونه مې وران، کالجونه مې وران، د انشو فلانت باندې ککړ مخنیوي
یو خبر نشته دی نو موږ دا راغون دي لپاره کوو چې موږ تاسو خپل یو تنظیم جوړ کړو موږ تاسو خپل یو پارټي جوړ کړو موږ تاسو یو موټی شو او موږ د خپل مسلې د خپل حق دا موږ په خپل ان شاء الله غواړو او د دوی نه هم غواړو په زور به غواړو زموږ سره حق ان شاء الله د کورونو نه بدل روباسما د پارلیمنت هاوس نه بدل روباسما ان شاء الله استحقاق پدې ستاسو کړی دا راوړم زه بیتا پاکستان مسلم لیگ نون کی په شاملېدو باندې هر کړی یم او یقین د حالو رضا ورکوم ان شاء الله کې خیری چې تاسو کارونه به تاسو تبور وایي کیږي او تاسو حق به تاسو ته ملاویږي دې کې به خلاوي ځکه چې الیکشن ته ډېر ټیم دی یو کال دی الیکشن ته خو موږ تاسو سره دلته ودرېدلو تاسو سره ملګري شو ستاسو مهرباني به هم ختمېږي ستاسو تانه به هم کېږي ستاسو تحصیل به هم کېږي ستاسو نادره به هم کېږي دلته پولیس والا ولاړ دي سپیشل برانچ او ډي اس پي والا ولاړ دي زه دوی ته یو ریکوست کوم چې یاره تاسو دا دې کې ډایرۍ نه وکړئ په دې ګراونډ کې چې کوم ماش فروش راځي یا دلته کومې غلاګانې کېږي دا به زه ډي اس پي صاحب او ایس ایچ او صاحب په نوټس کې راولم انشاءالله کې خیري تاسو له ورودانه موبایل راځي ماښام ماخوستن دلته بګش کوي او چا چې سپیشل قدر حق والی دی هغې د ډیم په مخ کې والی دی هغې د روډونو په مخ کې والی دی او هغې په هر صورت ووایي انشاءالله دا مې سره واده د دوی د مرونه بند روباسو د چوک کې بیت الرحمه زما مخې ته یو ماشوم دی ملګري را مخې ته مو دا راته ویلي معذور دی انشاءالله کې خیري د ده دپاره به زه د 10,000 روپیو اعلان انشاءالله کوم او د لپاره چې زما نه څومره چې انشاءالله کې تېرې کېږي نو د له به هغه انشاءالله فردر بیا موږ مسلسل هغه د کار هم جاري انشاءالله کې کېږي که څو ورځو راسي زموږ په دې علاقې کې د غلا شکایات دي د مختلفو کورونو نه غلاګانې کېږي او د عین پاکستان مطابق د شهري ځاني بلکې جاني او مالی حفاظت دا د حکومت وخت ذمہواري ده نو د میډیا په واسطه سره سکیورټي ادارو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو اچانک غشتونه شروع کړئ زموږ په دې علاقو کې او دا ناسور دا مصیبت زموږ نه ختم کړئ دوی له سخته سزا ورکړئ دا د عبرت نشان وګرځوئ چې د بل دیوال ته څوک سپکو نه ګوري کله کله دې پټو ته وځم داسې په چکر به ورته ووې دلته زما د قوم زلمي زما د قوم بچي په نشو کې مبتلا ناست وي دوی ته دا ګند کم ځای نه راځي دا ناسور د کم ځای نه راځي د دې سرپرستی څوک کوي د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې ته د ټوپک په زور باندې په ما پولیو ویکسین کولی شي د ټوپک په زور باندې د کرونا د لاکډاون په حالاتو کې په ما باندې حلال روزګار بندولی شي نو دا حرام روزګار هم بندولی شي نو مهرباني وکړئ د سکیورټي ایجنسو په مدد سره سخته کاروایي وکړئ د دې د سرپرستانو له او د دې ذمہدارانو خلکو له سخته سزا ورکړئ او دا د عبرت نشان وګرځوئ دا خلک یوازې زما د قوم د بچو دشمنان نه دي دا خلک زما د ملک دشمنان دي ولې چې دا زما د قوم بچي سبا د ملک مستقبل جوړیږي او د دې ملک مستقبل چې کوکلا شو دا ټول ملک کوکلا شو نو مهرباني وکړئ دې ناسور نه مونږ خلاص کړئ په زمونږ په دې سټیډیم کې په ماسخوتن کې ښکارا ایس خرڅېږي پیښې خو څوک هم دا نه وایي چې دا مخنیوی د دې وشي دا غلاګانې ولې کېږي خو دا په دې وجه کېږي چې دلته ایس خرڅېږي په دې سټیډیم کې نه څوک شته په دې سټیډیم کې چې یاره دا منې کي او نه څوک دا وایي څوکیداران پکې 4-5 دي خو څه په څوکیدار نه دي حساب نو زه انتظامیې ته دا وایم چې د دې د مخنیوي وکړي او د دې د غم وکړي چې دا ایس خرڅول دلته بند شي د دې غذاب نه دې مونږ خلاص کړي